د پاکستان د اقتصاد بیا رغونه او دغه ساختیاتي ریفارمز اقتصادي ریکوري دغه لپاره تاسو کوم بندیزونه بیریرز یا هغه ستونزې ننګونې چې همدا وخت موږ په د اقتصادي برخه کې لرو یقینا د یو ملک د یو هیواد دغه د خوشحالي دغه د پراسپریټي اولنۍ بیس او بنیاد دغه د معاشي پیاوړتیا ده د دې لپاره ضروری دی چې یو هیواد خپل د معیشت هغه سېکټر چې باغ کې ډراویک سره روان دي دغه د پرمختګ لپاره کار وکړای سي او د نو د ریکوایرمنټس او د نو تقاضو سره سم باغ کې ریفارمز وکړای سي د نو اصلاحات سره خپل د اکانومي چې دغه ترانسفورم کړي د پاکستان د معیشت په ټولو لوی ننګونو کې د پاکستان د چې کوم زموږ د انرژي سېکټر دی باغ کې د ریفارمز کولو ته لوی اړتیا ده همدا وخت د آی ایم اف د پروگرام لاندې هم دغه غوښتنې سوي چې په دغه برخو کې د اصلاحات وکړي سي لکه د انرژي په سېکټر کې وي یا هغه سټیټ اونډ انټرپرایزز یا هغه اداري چې هغه یو سټریټیجیک اهمیت هم نه لري یا هغه په لاس کې رواني وي په نقصان کې رواني د دې لپاره د پرایویټایزیشن یا د پبلک پرایویټ پارټنرشپ د لاري په هغه کې نوې جدت راوستل کېدلی سي یا نوې د اصلاحات کېدلی سي دویم دا چې پاکستان چونکه یو د اګریکلچرل څخه زموږ د جی ډي پی د ګراس ډومېسټک پروډکټ ډیر لوی برخه د هغه کې نو د اګریکلچرل ریفارمز لپاره باید چې موږ د نوې ټکنالوژي څخه کار واخلو د هغه ستونزې چې دا وخت ټول نړۍ د هغه څخه متاثره پاتې کیږي لکه کلایمټ چینج یعنی د اقلیم بدلون د ماحولیاتي بدلون له سبب څخه د پاکستان د معیشت دغه بیک بون چې دی دغه څخه ډیر زیات اغیزمن شوی د دې لپاره پکار دی چې موږ داسې کلایمټ ریزیلینټ اګریکلچرل اکټیویټیز خپل کړو د نو اډوانسډ ټیکنالوژیز څخه کار واخیستل سي او په دې برخه کې هم دوی ریفارمز او نوې اصلاحات چې دغه رامنځته کړل سي د بلو اکانومي همدارنګه د ګرین اکانومي په لور باندې ولاړ شو د رینیویبلز د په خوا باندې چې داسې قابل تجدید توانایي چې هغه د یو د کاربن امیشنز سبب هم نه جوړیږي د کلایمټ چینج په هغه د گرین هاوس ګیسز د امیشن سبب هم نه جوړیږي نو د دې لپاره د پاکستان د چې کوم اکانومیک سروي د 2015 سپورت بیست هغه کې هم دغه یو څو هدفونه چې دغه یو شاول سوي چې باید پر هغه باندې په ډیرو سنجیده طریقه سره کار وکړای سي او هغه هدفونه هغه ټارګټ چې دغه اچیو کړای سي تر ټولو مهم دا هم چې په هیومن کیپټل باندې په زیاته پانګونه وسي انویسټمنټ وکړای سي هیومن کیپټل په دې معنی په دې کې موږ پرمختګ یا جدت راوستل سو چې په انسانانو کوم چې کوم زموږ د یوث لوی برخه د ځوانان دا غو لپاره داسې ووکیشنل ټریننګز یا سکل پروګرامز چې دغه په حکومتي سرپرستی کې درنه هغه ته نور هم دوام ورکول سي چې زموږ دغه یوث چې زموږ لپاره د یو برډن سبب جوړ نه کړای سي او د ملک په جی ډي پی کې دغه ډېر لوی کنټریبیوشن او ونډه پاتې سي د اف ډي آی لپاره چې د اس ای اف سی سپیشل چې کوم اکټیویټي باندې روان دي یعنی د فارن ډایرکټ انویسټمنټ لپاره نور هم لارې چارې برابرې سي چې د اف ډي آی سره تړلې یو خو پانګونه وي انویسټمنټ وي پیسې راځي بل دا چې د سره د ټیکنالوژي ترانسفر وي د سکلز ترانسفر وي یا د کارمندري یا د جاب اپورچونټیز لاغه سره پیدا کیږي نو مختصر اعلانټ شل یعنی دا چې دغه سېکټرز کو باید چې په هنګامي بنیادونو باندې نو ریفارمز ته نور هم لا راوړل کړی سي که څه حکومت پاکستان کوشش کوي چې د پاکستان اقتصادي سېکټرز چې دی بوست اپ کړي او پر مخې بوزي